بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، یو ملګري د سپیلني لوګي کولو متعلق تپوس کړو چې آیا په شریعت کې اسلام کې د سپیلني لوګي کول څنګه دي، دا جایز دي که ناجایز دي؟ د متعلق علامه مفتی حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه فرمایل چې دا د هندوانو رسم دی. سپیلني لوګي کول دا د هندوانو رسم دی، دې نه بالکل پام او احتراز پکار دی. دا به مخکې چې کوم وخت هندوانو دلته به اوسېدل، کله به چې هغوی سحر خپل دکان ته یا خپل ځای ته راغلل نو هغوی به د نظر ماتي په طور باندې د سپیلني دا لوګي کو. نو که چېرته د ماشو وجلو دپاره یا داسې نور څه حاجت دپاره څوک سپیلني لوګي کي نو څه مسله نشته، خو په دې نیت باندې چې یاره دې سره نظر ماتي کېږي نو دا هندوان ډېر وهمیان خلک وو، دی با د سپیلني په دې نیت باندې لوګي کو چې د نظر نه بچ شو. چونکې شریعت کې اسلام کې د دې سپیلني د لوګي کولو هیڅ حقیقت نشته. نو مسلمانانو ورونو ته پکار دي چې دوی د دې رسم نه، د هندوانو د دې رسم نه ځان محفوظ وساتي او په دې باندې اعتقاد او یقین ساتل هم دا ټیک نه دي، بلکې د دې په ځای باندې اخري 3 سورتونه سوره اخلاص، سوره فلق او سوره ناس سحر او ماښام 3 وایي. دا 3 قرته دا وایي ځان باندې، خپل کور باندې، خپل دکان باندې دا شوف کوي. انشاءالله د دې ډېر بهترین اثرات دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا ښودلي، دا درس موږ تاسو ته راکړی دی. نو دا نور چې کوم خرافات دي د دې نه ځان ساتل پکار دي او قرآني تعلیمات یا قرآني څومره آیات دي په دې باندې یقین او اعتماد ساتل پکار دي او دا ویل پکار دي انشاءالله.